حميد مجيد. سورہ ابراہیم مکی سورت تے تلاوت اعتبار سرا سوار لسم سورت نزول اعتبار سرا دواوی آیم سورت سورہ نوح نرست نازل شوه ربط د سورت مخ کی سورت سرا مخ کی صورت کی بیان د صدق رسولو دی صورت کی تشجید رسول تب بیان د مسئلے د توحید دوی مخ کی صورت کی بیان د صدق د کتابو دی صورت کی ذکر د حکمت د نزول د کتاب دے کتاب صد پار نازل شوه حکمت صدے لتخرج الناس من الظلمات الى النور چې انسانیت د تیرو نه نور ته راوځي. دعوه د صورت ترغیب په تبلیغ و تذکیر بایام الله. موضوع د صورت بیان و مقصد بعثت الانبیاء علیهم السلام پیغمبران صد پار را لیږل شوي د هغوی د بعثت مقاصد څه دي. اجمالی خلاصه د صورت ابراہیم مقصد واقعات د امم سابقه او د ایام الله تذکیر سره د خلکو لارې ته راوستل دي. د دې وجې نه په دې صورت کې اووه واقعات مذکور دي. د دې سره په توحید درې عقلي دلایل او دوه نقلي دلایل پیش کولی شي. اول عقلی دلیل دویم آیت کی اللہ الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. دویم عقلی دلیل نلسم آیت کی. دریم عقلی دلیل شپږ دیرشم آیت کی. اول نقلی دلیل اجمالی سلیریش آیت کی. دویم نقلی دلیل تفصیلی سلور دیرش نه نهه دیرش پورې د حضرت ابراهیم علیه السلام نه او د امم سابقه واقعات هم پکې ذکر دي. د دې سره دنیوي او اخروي تخویفات شپږ تخویفات ذکر دي. الله فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم. خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم. بسم اللہ المتجلی بکمالاتی فی ذاتی و صفاتی و اسمائی و افعالی فی کتابی. چې تجلی کړي د په کمالات د ذات صفات او اسماء و افعال په کتاب کې. الرحمن بانزالی لاخراج الناس من الظلمات الى النور. مهربان دے کتاب نازل کړي د دې لپاره چې د تیارو نه خلق رڼا ته راوباسي. الرحیم بهدایتهم الی صراط العزیز الحمید. چې خلق برابر کې لارې د ذات ته چې عزیز او حمید دی. الف لام را. الله خپويږي په معنا د دې. کتابون دا یوازې مشان کتاب دی. کتابون خبر دے مبتدا حذف پرا. هازا کتابون دا یوازم الشان کتاب دے. ولی ذکا انزلناو مونگا نازل کرے دے دے لرا. دویم ذکا عظیم الشان دے الیکا تا تنازل شوی تا عظیم الشانی. دریم دارے چی مقصد دیر لوی دے لتخرج الناسا دی د پارا چې تخلقو باسی دی کتاب په وجه من الظلمات د تیرو د کفر نه ال النور نور د ایمان تا باذن ربهم په توفیق د رب د دوی سره. باذن رب معنا بتیسیری و توفیقی الى صراط العزیز الحمید.
لار دا غزات تا چې غالب بالانتقام دے والحمید د صفتون والا دے اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض. دا لفظ اللہ مرپوشی نو خبر بشی دا مبتدائی موضوع پہ هو اللہ الذی له ما فی السماوات والارض یا مجرور شنو عطف بیان بشی دا لفظ حمیدنا اللہ هغه چې د پارا هغه سدي چې اسمانونو او زمکو کې دي ملکن او خلقن او عبیدن ورسره تخفیف او اخروی ذکر کوي وویل و افسوس دے للکافرین کافران لرا من عذاب شدید دا عذاب سخنا الذین کافران هغه خلق دی یستحبون الحیات الدنیا یختارون الحیات الدنیا چې غوره کوي ژوند د دنیا للآخرت په مقابله د آخرت کې ويسدون خلق من کوي عن سبیل الله د الله د لارنا عن دینه ويبغون لټي په دین کې په الله لار کې وجا کوګواله اولئک دا کسان فی ضلال بعید په گمراهی کې دي چې لري د حقنا وما ارسلنا من رسول دا متعلق دے ترنزلنا پوری مونږ ته کتاب نازل کړي او په عربی کې نازل کړي ځکه وما ارسلنا من رسول مونږ نه دی لګره هیڅ یو رسول الا بلسان قومي الا متکلما بلسان قومي مگر دا چې خبرې کوونکې وي په ژبه د قوم د سره یبین لهم چې بیان وکي دوی ته چې بیان کی دوی ته ما هو مبعوث بی چې دی لېږل شوی دی په هغې سره په خپله ژبه بیان کی فیضل الله من یشاء پس الله گمراه کوي هغه څوک چې خوښې شي ویهدي هدایت کوي من هغه چاته یشاء چې خوښې شي وهو العزیز الله د غلبې والا دی الحکیم او د حکمتونو والا ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا دی زینا و شروع کئی پا بیان دا ما اجمل کی وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی دی کے اجمال اس تفصیل دا موسی علیہ السلام نہ کئی ولقد ارسلنا پا تحقیق سرا منگ لے گلے موسی علیہ السلام بآیاتنا سرد موجزو زمونگا چنہوی ان اخرج قومک دا مقوله دا قول حذف دے تقدیر دا عبارت دا سنے وقلنا له منگا دتا ویلی ان اخرج قومک چو باس قوم ستا من الظلمات دا تیرو دا کفرنا الى النوری نور دا ایمانتا وذکرهم بیایام اللہ نصیحت ورکا دویتا پا حقو وقایو باندے چه پورزو دا اللہ کی پیخ شوی دی بیایام اللہ مانا ابن عباس و ابی ابن کعب مانا کئی نعم اللہ ان پی ذالک یقیناً پدے کار کے لآیات نقید قدرت دی لکل صبار ہر صبر کون کی تا پا بلایا و شکر کون کی علی العطایا بیان دا تذکیر کئی وَإِذْ قَالَ مُوسَى پاوکی موسیٰ علیہ السلام ویلی لقومی قوم ددتا اذکروا نعمت اللہ علیکم یاد کئی نعمتنا دا اللہ تعالیٰ پتاسو از انجاکم چکل خدے بچ کڑے تاسو من آل فرعون دا آل دا فرعوننا دلتا انجاکم وی و سورت بقرہ کی نجیکم وی از نجیناکم دلتا تنجیہ دا دلتا انجا افعال دے دا ولی انجا خو یو ظل باند اخلاصی دوتا وی او تنجیه لگ لگ بچ کے دل ہر کله چې بلایا او مصائب ډیرو په بنی اسرائیلو او صبر د دویم ډیرو غدو د داسې بلایا او نخلاصه ممکن نو عادتن مگر په طریقې په طویله زمانہ کې نو موسی علیہ السلام بنی اسرائیل ته وایي تاسو الله تعالی خلاص کړئ گویا چې خلاف عادت کارو شو
خلاف عادت کارو شو گویا که اکدم خلاص شو. نو تعبیر تیرنا وشو په افعال سره. په سوره بقره کې تیرنا تعبیر شوه تپیل سره نجیناکم. ذکر تعدد تا قتل شوی دی بلایا و مصائب ډیرو. عادت دا دی یو لري شي بل لري شي بل لري شي دا شي بلا دې کې زمانہ لګیږي کنه. هلته خو بیان د تعدید د نعمو نو هلته تنجیه مناسبه وه. یو مصیبت لرې کېدل یو نعمت بل لرې کېدل بل نعمت بل لرې کېدل بل نعمت. هلته تنجیه مناسبه وه تعدید د نعم. او دلته انجا ځکه خلاف عادت کار وشو گویا که ایک دم په تاسو حالات بدل شو. غلامین آزادي او دشمن تبا کېدل نو ځکه دلته انجا خلاف عادت ته وکتل شو. یسومونکم چې تاسو ته رسول سو العذاب ناکار عذابنا ویذبحون او حلال ول ابناکم زامن ستاسو ویستحیون ژوندي پرېښودل نساکم لوریان ستاسو وفي ذلکم په دې کار کې بلا او امتحان او من ربکم ستاسو د رب د طرف عظیم لوی. واستاذن ربکم یاد کا وخت اعلان کړی دی رب ستاسو لئن شکرتم که چرې تاسو شکر وباسئ د نعمتونو لازیدنکم خامخا به زه زیات کم تاسو ته دا نعمتونه ولئن کفرتم که چرې تاسو ناشکري وکئ ما انعمت بی علیکم کم نعمتونه چې ما درکړي دي ان عذابی لشدید یقینا زما عذاب سخت دی. که شکر وکئ نعمت به در باندې زیات کم. شکر دی وجنا عالمان وی فالشکر قید الموجود وصید المفقود. چې کم در سره هغه د هغې دپاره قید زنځیر دی هغه درنه چېرته نه ځي. الشکر قید الموجود وصید المفقود. او چې کم نه وي هغه ښکار کوي نعمتونه به درته راځي. ابن عباس معنا کوي لئن شکرتم بالجد په طاعت کې تاسې شکر وکئ کوشش په طاعت کې ډېر وکئ لازیدنکم بالجد فی المثوبه خدای به ډېر ثوابونه درکړي. وقال موسی ویل موسی علیہ السلام بنی اسرائیلو ته ان تکفروا که چرې تاسو ناشکري کوئ د نعمتونو د الله تعالی انتم تاسو ومن هغه څوک فی الارض جمیعا چې ځمکه کې دي ټول په ټوله فإن الله لغنی عن شکرکم الله بے پروا دی ستاسو د شکر نه. حمید صفتونو والا دی اگر که صفتونه حامدونو نه کی. اوس تخفیف دنیوي ذکر کوي. الم یاتیکم آیا نه دی راغلی تاسو ته نبأ الذین واقع دغې کسانو من قبلکم چې مخکې ستاسو نه و قوم نوح د نوح علیه السلام قوم عادیان او سمودیان والذین کسان من بعدهم چې د دوی نه وروسته لا یعلمهم الا الله نه پوهېږي په دوی الا الله مگر الله تعالی. عادیان او سمودیان او د دوی نه وروسته خلک چې دي الله نه غیر په بل څوک نه پوهي. دې وجې نه ابن عباس رضی الله عنه فرمایي د ابراهیم علیه السلام او عدنان په منځ کې 13 پلاره دي. او د ابن مسعود په چې کله دا آیت ولوسته ویلې به کذبا نصابون تاریخ دانانو دروغ ویلي دي. یعنی دوی دعوه د علم غیب کوي علم د نسب کوي تر آدم علیه السلام پورې. نسب آدم علیه السلام پورې چلی وای دا دروغ. ځکه الله تعالی وی لا یعلمهم الا الله د دوی نه وروسته خلک الله نه بغیر بل څوک الله نه بغیر بل چاته معلوم نه دي. نو آدم علیه السلام پورې سلسله ټیک نه ده. د ابراهیم علیه السلام پورې دا سلسله ټیک ده. ښه جاتهم رسلهم راغلیو دوی ته پیغمبران د دوی بالبینات معجزات سره فردوا ایدیهم دی کافرانو به واپس کړه لاسونه د دوی په افواههم په خلو د دوی کې.
دا ګتې به په دې خلو چوکلې که د غوسې د وجه نه چې موږ به ستاسو خبره ومنو تاسو سره به موږ ګورو یا دا معنا شو درې واړه ضمیرونه کافرانو ته راجع شو یادار چې فرد دو دا اولنې ضمیر کافرانو ته راجع دی او دا دوه رستنی ضمیرونه انبیاءو ته راجع دي فرد دو دوی به واپس کړه ایدیهم لاسونه د پیغمبرانو فی ایدیهم په افواههم په خولو د هغوی کې د هغوی لاس به یې راواخیست او په خوله به یې ورته داسې کېښود بس دا خبرې به موږ له نه کول دریم دار پرد دو کم ضمیر کافرانو ته راجع دی ایدیهم کم ضمیر کافرانو ته راجع دی افواههم کې ضمیر پیغمبرانو پرد دو دوی به واپس کړه ایدیهم لاسونه د خپل پی افواه په خولو د پیغمبر خپل لاس به پیغمبر په خوله چپ ګوره دا خبرې بیا ونه کړي دا معنا شو وقالو دی بویل انا کفرنا بما ارسلتم بی یقینا مونږه کفر کړی پاغه څه چې تاسو لیکل شوي پاغې و انا مونږه لفی شکن خامخا په شک یو مما د هغه څه نه تدعوننا چې تاسو بلئ مونږه الی هغې ته مریب ډېر شک کوونکي قالت رسولهم و بویل پیغمبرانو د دوی په الله شکون آیا تاسو الله بارک شک کوئ فاطر السماوات چې پیدا کوونکی د اسمانونو دی او د ځمکو یدعوکم را بلی تاسو لیغفر لکم چې بخنه وکړي تاسو ته من ذنوبکم د ګناهونو ستاسو نه ویؤخرکم وروسته کړي تاسو الی اجل مسمی نیټې مقررې ته قالو دی به ورته ویل انتم نه تاسو الا بشر مثلنا مگر انسانان زمونږ په شان لا فضل بیننا و بینکم فرق نشته زمونږ او ستاسو په منځ کې تریدونا تاسې غواړئ ان تصدونا چې مونږ واړوئ اما د هغه څه نه کان یعبدو آباؤنا چې پلارانو زمونږ به د هغه عبادت کوو چې بوتان دي فاتونا راوړئ مونږ ته بسلطان مبین دلیل واضحه دلیل درته راوړئ خپله ورسره دلیل نه و پیغمبران نه به دلیل غوښت وای بران قوم که بت را سجده به حجت کند انبیا را می گوید فاتونا بسلطان مبین وای پاک قوم افسوس ده چې خپله بت ته بې دلیله سجده کوي پیغمبرانو ته وایي فاتونا بسلطان مبین قالت لهم رسولهم و بویل دوی ته پیغمبرانو د دوی ان نحن الا بشر مثلکم نه تاسو مگر انسانان زمونږ په شان ولكن الله یمن علی من یشاء من عبادی لیکن الله احسان کوي په چا چې خوښ شي بندګانو د دنا بالایمان والنبوه وما کان لنا ندی مناسب منګ لرا ان ناتیکم بسلطان چراتګو کو تاسو ته په دلیل سره الا باذن الله دلیل نه مراد معجزه ده معجزه راوړو مگر د الله په حکم سره وعلى الله خاص په الله باندې پل يتوکل المؤمنون بروسه دیو کی ایمان لرونکي ومالنا سچل له پمنګا الله نتوکل علی الله چې توکل بنکو په الله وقد هدانا سبلنا پتقی سر الله خود له دمون ته لار زمونګا ولنصبرن خامخا بمونګه صبر کوو الا ما پاغ تکلیفونو ازیتمونا چې تاسو را رسوي مونږ من قول و فعل وعلى الله خاص په الله باندې پل يتوکل المتوکلون کلک دیشی په توکل کوونکی دلته به اعتراض وارد شي دا تکرار راغی مخکم راغله وعلى الله پل يتوکل المؤمنون او سوی وعلى الله پل يتوکل المتوکلون جواب دار چې تکرار نشته وعلى الله فليتوکل المؤمنون هغه د احداث د توکل د پاره دی وعلى الله فليتوکل المتوکلون دا د دوام د توکل د پاره دی دلته به معنا داسې کوي وعلى الله خاص په الله باندې فليتوکل المتوکلون کلک دي شي په دې توکل کوونکی د احداث شو دلته تثبت شو وقال الذين كفروا لرسلهم او ویلی واغ کسانو چې کفر کړي پیغمبرانو لبه ویل لنخرجنکم خامخا بمنګو باسو تاسو من ارضنا د ځمکې زمونږ نه
او لتعودن فی ملتنا یا بتاسو را ګرځئ زمونږ په دین کې فوحى الیهم ربهم وهب وکړه دوی ته رب د دوی لنهلکن الظالمین خامخا به مونږ هلاک کو ظالمان دا الله والا خلق به ویستل الله به ورته پروا مه کوئ دوی به هلاکوم د دوی په کورونو کې به تاسو اوسېږئ ولنسکننکم الارض من بعدهم او خامخا به مونږ استوګ نه درکوو تاسو ته پس د دوی نه ظالمانو ځمکه کې که حدیث دی نبی علیہ السلام فرمایي من ازا جاره ورثه الله داره څوک چې ګاونډي ته ضرر رسوي خدای به دا د ګاونډي کور دله ورکوي ګاونډي بس دشمنی باندې واوړي حاجت بیا راشي ته به کور په تا درخط ګاونډي ته به تکلیف نه رسي ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید دا د هغه چا دپاره چې ویریږي زما د مقام نه موقفي ما ته مخامخ د ودرېدو نه ویریږي وخاف ویریږي وعید د عذاب زمانه عذابي دا صرف د ټولو پیغمبرانو سلسله داسې وه هر پیغمبر ته دا ویل شوي چې وباسمه دی د دې کلي نه قوم شعیب ویلی دي کنه سورة الاعراف 88 آیت کې لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا ولتعودن فی ملتنا سورة النمل 55 کې براش قوم لوط علیہ السلام ته ویلو اخری رجوع آل لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون دا وباسئ همدارنګه نبی علیہ السلام تم خپل قوم ویلیو سورہ بنی اسرائیل کی براشی وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَّا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا اور شپږ آیت کی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ وَيُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ تاسو ته به استوګ نه درکوو په دې ځمکه د دې کې سورہ صافات 103 کی وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ سورہ مجادلہ 20 كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي سورہ غافر 50 إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دا ټول په دې دلالت کوي چې دوی به پکې اوسي دوی ته به خدای استوګ نه ورکوي واستفتحوا طلب د فتح به وکړو د پیغمبرانو وخابا نامراد بشو کل جبار هر بدماش جبار زورور عنید زدی لرې د حق نه معاند عناد کوونکی من ورائه جهنم رسته د دینه دوزخ دی دا عذاب په دنیا کې راغی خو دینه رسته دوزخ دی ویسقا دوی بخړو بول کیږي من ماین په اوبو سدید د وینو زو یتجرعو ګوټ کوي به ولا یکادو قریب بنی یسیغو چې د دوی تیری شي تیریږي بنا د تیرېدو نه دي ویاتی الموت راضی به دوی ته مرګ اسباب د مرګ من کل مکان د هر طرف نه وما هو بمیت او نه به دې مړ کیدونکې بنی ژوندې به عذابونه به ومن ورائه عذاب غلیظ او رسته د دینه به عذاب غلیظ شدیدی تمثیل ذکر کوي کافر او د مؤمن مثل الذین مثال دای کسانو کفروا بربهم چې کفر کړی دی په رب د دوی اعمال او معاملونه د دوی کرامادین پشان دی ریدي ایره پرتی اشتدت به الریح راشی په دوی باندې سخت باد سخت شي په دوی باندې باد پیومن پاغه ورځ کې عاصف چې سخت باد پکې رالو ته لا یقدرون مما کسبوا دوی قدرت لري پاس چې دوی کړی دی اعلی شین په هیڅ شیز ذالک هو الضلال البعید دا ګم بلار توب د لري د حق نه دوی مقلی دلیل علم ترى تنګوري ان الله یقینا الله خلق السماوات والارض اسمان نو زمکه پیدا کړی دا بالحق په حکمت سره یشا یصبکم کدا الله اراده شي تاسو به ختم کی ویاتی بخلق جدید را بولی مخلوق نوے
وما ذلک علی الله بعزیز، او نه دی دا کار په الله باندې متعذر. وبرزول الله، او مخامخ بشي الله لرا جميعا ټول. فقالت ضعفاء وای بکمزوری للذین ای کسان د پاره استکبروا چې تکبر کړي مشکشران به مشران ته وای انا كنا لكم تبع، یقینا موږ ستاسو تابعو. فهل انتم تاسو مغنون چې دفق یا نازمنا من عذاب الله، د خدای د عذاب نه من شی لک شال لک عذاب را نه کمولې هل دغه موږ ستاسو من لک. قالو دا مشران باوتوی لو هدان الله، که خدای منگا تا خودنا کڑی وی لهدیناکم منگا بتاسو تا هم خودنا کڑی وی ساونا لینا جزی نام صبرنا، برابر دا پا منگا که جز پز کو جڑا پریاد کو که صبر کو مالنا نشت منگتا من محیس اس د خلاصون زی یا اس خلاصون. محیس مصدر مرات لیشی لکم مغیب و مشیب په معنا د غیب او شیب سره، او ظرف مکان امراته شي لکه مبیت او مضیف چې ظرف شي مال نامي مېس نشته مونږ ته زید اخلاصي، او چې مصدر شي مال نشته مونږ ته من محیس خلاصې دل منجا و محرب نجات او تیختا. شیطان بسوي، شیطان هم خلق بیلاری کړي، جنتیان به جنت تلاړ شي، دوزخیان به دوزخ تلاړ شي. نو دی وخت کې به دوزخ کې به شیطان دا بیان وکړي، په منبر به ناست د اور منبر به د اور ناست به. وقال الشیطان، شیطان به وایي لما قضی الامر، چې کله فیصلې د کار وشي ان الله وعدکم، یقینا الله وعده کړی و تاسو سره د باس، وعد الحق رښتینی وعده، ووعدتکم ما تاسو سره وعده کړې وه. الله وعده کړې ده چې باس دوباره به راژوندي کېږي، ما وعده کړې وه چې لا باس ولا حساب، دوباره نشته اسم. فاخلفتکم، ما دروغ ویلو تاسو ته، فاخلفتکم انا کذبتکم، وما کان لی علیکم من سلطان، نو ما ته په تاسو څه زور تسلط او قدرت، په زور خو مې نه کافران کړي. الا ان دعوتکم، مگر بلنه مې درکړه، فاستجبتم لی، تاسو مننه زما وکړه. فلا تلومونی، اوس ما ملامت کوئ، ولوموا انفسکم، خپل ځانونه ملامت کوئ. ما نه بمصرخکم، نه یم زه ستاسې فریاد ورس، وما انتم نه تاسې بمصرخیه زما فریاد ورس، چې زما فریاد ومنئ. انی کفرتو، ز بیزار یم بما پاغس اشرکتمونی من قبلو، تاسو چې زه شریک د خدای سره جوړ کړی ما مخکې. ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقینا ظالمان د دې دپاره شته عذاب دردناک. بشارت ذکر کوي منونکو له. وادخل الذین، عنوان د آیت دی بشارت. وادخل الذین، داخل بکړی چې کسان چې ایمان راوړی او عمل یې نیک کړي جنتونو ته چې بهیږي به لاندې روونو د هغې نه نهرونه، همیشه به یې په دې کې باذن ربهم، په حکم د رب د دوی سره. تحیتهم، ډالۍ د دوی به یو بل تاپیا په دې جنت کې سلامي، بعضې به بعض نور ته سلامونه اچوي. اول دلیل نقلی اجمالی ذکر کوي او تمثیل لپاره د توحید. علم ترا تنه ګورې کیف ضرب الله، څنګه بیانوي الله تعالی مثلا مثال کلمتن طیبتن، پاکیزه کلمه، کشجرتن طیبتن، لکه پاکیزه ونه، اصلها ثابتن، اصل کلک دی پزمکه کې بیخ، و پروها لخ، شاخونه په سمای اسمان کې. دا شان کلمه د توحید ده، اصل خخ دی د مؤمن پزړه کې، شاخونه خوار واردی. مؤمن کله یو عمل کوي، کله بل نیک اعمال کوي، دا نیک اعمال شاخونه شو. توتیو کلها، ورکی میوی، کل حینن، په هر وخت کې باذن رب، په اذن در رب ده، هر وخت میوه ورکی، هر وخت مطابق خپل عبادت کوي عجزای سره. ويضرب الله الامثال، بیانی الله تعالی مثالنا للناس خلق تعالی اللهم دې دپاره یتذکرون چې نصیحت واخلي. اوس تمثیل د شرک دپاره ذکر کوي او د مشرک. ومثل کلمة خبیثة، مثال د خبیثی ګنده کلمې چې شرک کلمه ده. کشجرة خبیثة، لکه ونه ګنده. ګنده ونه کمې ته وایي
چې میوه است خوراک نه نجتست من فوق الارض چې خودل شوي د ځمکې د پاسه ما لها نوي دیتا من قرار مضبوط والی باج بوټی د ځمکې په دې سري کې تاسو دا لږ لږ دغه خطي باد راوالو ځینو په مخې کې دقه شان د شرک کلمه هم ده سرسری د زړه ته نه ده کوزس یثبت الله الذین کلکی الله تعالی هغه کسان آمنو چې ایمان راوړی بالقول ثابت په وینا کلکې سره چې لا اله الا الله ده فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې په قبر کې وفي الآخرت او په آخرت کې آخرت نه مراد قبر ده قبر کې هم خدای کلکه چې کله تی سوال وشي چې مر ربک نو دی ورته وایي ربي الله دنیا کې هم په کلکی قبر کې په هم کلکی ويضل الله الظالمین گمراه کوي الله تعالی ظالمان ويفعل الله کوي الله تعالی ما یشاء چې خوښ شي اخروی تخویب پینځم علم ترى تنګوري الى الذين كسانتا بدلوا نعمت الله چې بدل کړي د شکر د نعمت د الله تعالی کفر پنا شکر ای سرا مکی مشرکان یادای نعمت د الله نبی علیہ السلام اگر هغه شکر ونه کړه غیش ناشکری وکړه وحلوا قومهم دوی نازل ک قوم د دې دار البواری کور د هلاکت تا جهنم چې جهنم دې یسلونا داخلي کې بده جهنم تا وبئس القرار اور ډیر بد زید اوسېدو دے وجعلوا لله اندادا ګرځولي دی الله سره امثال په عبادت کې یذلوا عن سبیل دې د پارا چې خلق بیلاری کې د لارې د الله نه قل ورته آیا تمتعوا فائدہ واخلې په دنیا کې فإن مسيركم یقینا تلستاسو الى النار دوزخ لذي اورلا قلوا یا عبادی الذین زماغ بندگان تامنو چی مان راوړی یقیم الصلاة منځ دې کوي پابندۍ سره وینفقوا لغیره مما دا غسنا رزقناهم چې موږ ورکړی سرا وعلانیا په پټ او په ښکارا من قبل ان یاتي مخکې د دینه چې راشي او منداسې ورځ لا بیون چې خرید او فروخ بنئ په دې ورځ کې ولا خلال او نه به پکې دوستی چلیږي دوست بد دوست نه بیزاری درې مقلی دلیل الله الذي الله غزاد دے خلق السماوات والارض چې اسمانونه او ځمکې پیدا کړي وانزل من السماء نازل کړي دي د اسمان نه مانوبو فخرج پسراويستي دي به په دې باندې من الثمرات د میوونه رزق لكم خوراک ستاسو د پاره وسخر لكم الفلك او تابعدار کړي د ستاسو د پاره کیشتای لتجریه په البحر دې د پاره چې روان شي په دریاب کې بیامري په حکم توفیق حکم د الله سره وسخر لكم الانهار او تابعدار کړي د ستاسو د پاره نهرونه وسخر لكم الشمس والقمر او تابعدار کړي د ستاسو د پاره انور سپوږمۍ دایمین همیشه وسخر لكم الليل والنهار او تابعدار کړي د ستاسو د پاره شپه او ورځ واتاکم من کل ما سألتمو الله درکړي تاسو ته د ټولو هغو څیزونو نه تاسو څه غواړئ وان تعدوا نعمت الله کچرې تاسو شمارئ نعمت د الله تعالی لا تحصوها نشئ شمارلی هغې لره ان الانسان یقینا انسان لظلوم ظالم دی په ځان څنګه یظلم النعمت په نعمت ظلم کوي څنګه بیغفال شکره شکر نه غافل شي کفار ناشکر دے شدید الکفران لها سخت ناشکری کون کې دے نعمت لها وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا آیت مقصد دا دے لابد پی اتباع الحق من الاسوة الابراہیمیہ دا حق پا تابدارے کے دا ابراہیمی اقتداء ابراہیم علیہ السلام پس اقتداء ضروری دا والتعلق بالمدرسة الابراہیمیہ اور دا مدرسی تعلیمگاہ دا ابراہیم علیہ السلام سره تعلق ضروری دے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ یاد کا وقت ابراہیم علیہ السلام ویلے رب اجعل هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا
اے رب زما وګرځې دا خار آمنا ذا امن د امن والا. دا البلد نه مراد بلد حرام دی. وجنبنی و بنیا وساتې ما او بچی زمان نعبد الاسنام چې مونږ عبادت وکړو د بوتانو. ربی زما ربا اسنام جمع د صنم ده. هغه بوت ته وایي چې تراشل شوی د انسان په شکل. الحمدلله یهدیکم الله و یصلح بالکم. او کم چې تراشل شوی وي خو د انسان په شکل نه یای ته وسن وایي. وسن دا مجاهد قول دی. صنم او وسن کې فرق وپېژاند. صنم هغه تراشل شوي بوت ته وایي چې د انسان په شکل، او وسن هغې بوت ته وایي چې تراشل شوی وي د عبادت دپاره جوړ کړی وي خو د انسان په شکل نه، د بشر په شکل نه. دا مجاهد ابن جبر قول دی. ها ربی زما ربا انهن ضللن کثیرا من الناس، یقینا دوی بیلاری کړي دي دی بوتانو. کثیرا من الناس ډیر د خلقنا. الله بیلاری کړي نسبت غیر معولو ته مجاز عقلی دی. ها سبب دا جوړ شي. فمن تبعنی سوچ زما تابعداریو کی فإنه مني دا زمانہ دے المتدین بدینی. ومن عصانی سوچ زمانہ پرمانیو کی شرکونه کی خنا پرمانی میں ہو کی فإنک غفور رحیم تبخن کے مہربانے. ربنا اے رب زما انی اسکنتو من ذریتی ما سکونت ورکو بچو زما لرا چی اسماعیل علیہ السلام دے بیوادن پدس صحرا کی غیر زی زرین چی خاوند دا کروندے ندا کرکیلا پکی نشتوچ کار دے عند بیتک المحرم ستا دا کور سرا چی دا معزز والا دے. ربنا اے رب زمونگا لیقیم الصلاة دے دا پارا چی منزو درائی ذکر عبادت خانی سر نزدی دی. فجل پیدتم من الناس توگر زوا زلنا دا خلقو تحوی لیم چی مائل شدوی تا زلنا من الناس میں ذکر کچی باز خلق کم من نوے نو ټولې دنیا خلکو زړونه به بیا مکې ته مایله وي، بیا به پکې د خپې ښودو ځای نه وی. اوس یې من الناس ویلي صرف د مسلمانانو زړونه مایله دي. که څوک لس کره ته لاړ شي ارمان به یې دا چې خدای دومره ژوند راکړي چې د حرمینو ته یو سفر وکړم. او چې څومره سفر یې سړي زیاتېږي نو هغومره تند او محبت هم ورسره زیاتېږي. ورزقهم من الثمرات رزق ورکړي دوی ته د میوو نه لعلهم دې دپاره یشکرون چې دوی شکر ادا کړي. ربنا اے رب زمونگا انکا تعلمو یقیناً تا پوئیگی ما پاسا نخبی چی پٹوئی مونگا وما حوصا نولن چخکار کوئی وما یخپال اللہ من شیعون دی پٹ پا اللہ بانی شیع پزمکا کی ورا پی سماون پاسمانونو کی. الحمدللہ اللذی صفتنا دولویت خالی خاص دی اللہ لرا آغازات وحب لی علی الکبری چرا کڑے دے ماتا سر د بوډاتوب نا اسماعیل علیہ السلام او اسحاق علیہ السلام. ان ربی یقینا رب زما لسمیع الدعا خامخا اوریدن کې د بلنې دے. رب جعلنی مقیم الصلاة رب زما وګرځې ما قائمون کې د مانځه ومن ذریتی او په بچو زما کې. ربنا رب زمان وتقبل دعا دا دعا زمونگا قبول کی. ربنا اغفر لی ولی والدیا اے رب زمونگ ما تبخنو کی او ولی والدیا مور پلار زمالرا. سوال بوالد سی ابراہیم علیہ السلام کو منع شوه وکنو فلما تبین له انه عدو لله تبرأ بیا دلته مور پلار ولی یاد جواب دار آدم او حوا مراد دی. دیم جواب دار دا مخکې د نهی نه مخکې دا حکم وللمؤمنین مؤمنان لرا یوم یقوم الحساب پغی ورځې چې حساب ودرېږي. یا دا قول د ابراهیم دی خو تعلیم دی خلکو ته. تاسو دعا کوئ داسې به کوئ مور پلار به پکې یادوئ که دې کې والدین نو ذکر کړي
نو بیا به چا ویله موږ د اسوه ابراهیمي پسې اقتدا کوو ځان له دعا کوو پلار مور له نه کوو پلار مور له به دعا کوئ دا اوس تسلی د مظلوم ته او تهدید د ظالم ته مظلومه پروا مه کوه خدای ولیدلی چار سره ظلم وکړو ظالمه ته مه جرأتمند کېږه چې ظلم مې وکړو هغه راته څه ونه ویلی خدای ولیدلی خدای به دې راونیسي ان الله لا یملی الی الظالم خدای ظالم ته مهلت ورکوي فاذا اخذه لم یفلته چې وینیسي نو بیا یې پرېږدي نه چې خپل انجام لی نه یې رسوه ظالم د په دې نه دوکه کېږي چې ما ظلم وکړو او چا راته څه ونه ویلی ولا تحسبن الله تمغنا الله غافلا چې بے خبره ده اما دا غسنا یعمل الظالمون چې ظالمان سکی انما یؤخرهم یقینا الله رستکی انجام داوي لیوم نغی ورځ لرا تشخص فی الابصار چې بټي براوتی پدې کې سترګې محتینا جلتی سر بروانی دایتا مقنعی روسهم اوچت بئی سرونه د دوی سرونه به پر داسې نیولي لا یرتدو نه پر واپس کېږي الیهم دوی ته طرفهم رب د سترګو د دوی سترګې به کلاو نیولي رب مه په پکې نه وافدتهم زړونه د دوی به هوا خالي دار خیر نه هوا مانا خالن وانذر الناس خلق ویروا یوم داغی ورځ آیاتهم العذاب چې دوی ته عذاب راځي فیقول الذین پسوای با کسان ظلمو چې ظلم کړي کافران ربنا یا رب زمونږه خیرنا مونږ رسته کې الاجر قریب نغی نیټی نږدې تا نجیب دعوتک چې مونږه اجابت وکړو د بلنستا ونتبع الرسل مونږ تابعداري وکړو د پیغمبرانو ستا خدای مونږ رسته کې اولم تکون اقسمتم من قبل آیا تاسو قسمونه نو خوړلي مخکې مالکم چې نشته تاسو ته من زوال ختمېدل تاسو قسمونه خو زموږ د ختمېدل نشته نو اوس ټینګ شئ وسکنتم تاسې اوسېدلي وئ پي مساکن الذین په کورونو دای کسانو کې ظلمو انفسهم چې ځانونو سره یې ظلمونه کړي وو هغې نه تاسو عبرت نه اخیست وتبین لکم ښکاره کړی شي ښار شوه تاسو ته کیف پالنا بهم چې مونږ د هغوی سره څه کړي وو اهلکناهم وضربنا لکم الامثال مونږ بیان کړي دي هغوی ته مثالونه منگا بیان کریو تاسو د پاره مثالونه داوي وقد مکروا مکرهم فتحقیق سره تدبیرونه غوی جوړ کړیو تدبیرونه داوي وعند الله مکرهم او د الله سره جزا د تدبیرونه داوي وا وان کان مکرهم اگر که تدبیرونه د دوی دومره دی لتزول چې لری شي منو دا غینه جبال غرونا وان کان په معنا د وقع سره د مکروه می اسم ده او د جبال نه نبی علیہ السلام کار مراد ده امر د نبی علیہ السلام معنا بداشي وان وقع مکرهم لزوال امر النبي صلی الله علیه وسلم اگر چې تدبیر د دوی واقع شي او د دې د پاره چې نبی د خپل مسلې نه دغه کی خپل خبرې نه واړی لتزول چې زائل شي منو دا غین الجبال غرونا عظمت شان کې جبال سره تشبیه ور لا فلا تحسبن الله تمغنا الله مخلف وادي چې مخالفت کوون کې د وادي د رسول او د پیغمبرانو سره ان الله عزیز الله د غلبه والا د انتقام خاوند د بدله خستو ده یوم تبدل الارض فغره چې بدله بکړي چې زمکا غیر الارض غیر د زمکنا دا بنئ بلوي والسماوات واسماننا وبرزوا لله الواحد القهار او ښکاره بشي الله لرا مخامخ بشي الله لرا چې یو دی د غصې والا دی وتر المجرمین تبه وګورې کافران یومئذ په دې ورځ مقرنین فی الاسفاد تړل شوي به په زنځیرونو کې الاسفاد القیود والاغلال سرابیلهم قمصهم قمیصونه د دوی به من قطران د ننزړو نه ننزړه پیژنئ او سم اورلی جامې پکې پړسېږي چې اور واخلو پړس داسې هغه شي لرګی چې که نه هغه به ننزړو ککړ کړي او بیا اور واچوي سم شور کوي او لمبې وایي اور پې ګرمېږي د اوخان مخان یا څاروي چې دغه پې دغه شي نو به یې په دې باندې غوړئ
وتغشا وجوههم النار او پټکړي به مخونه د دوی اور یجزی الله کل نفس دې لپاره چې جزا ورکړي الله هر نفس ته ما کسبت هغه کسبت چې دک چکړي ان الله سریع الحساب الله جلد حساب کوونکی دی هذا بلاغ للناس دا خبر رسول بلاغ رسیدل دی للناس خلقو ته ولینذروا دې لپاره چې ویرول شي په دې باندې وليعلموا چې پوه شي انما ویلا وای چې معبود یو معبود دی وليذکر دې لپاره چې نصیحت واخلي اولل الباب خاوندان د عقلونو سورۃ الحجر دا مکی سورت دی تلاوت اعتبار سره 15 سورت نزول اعتبار سره 50 سورت سورہ یوسف نرست نازل شوه ربط د دې سورت مخکی سورت سره اختتام د مخکی صورت په توحید سره لیعلموا انما هو اله واحد او اختتام د دې صورتم په توحید دی وعبد ربک حتی یاتیک الیقین دیم دا چې مخکی صورت کې واقعات ابراهیم علیه السلام وا دې صورت کې واقعات ابراهیم علیه السلام د ملمنو دا دیم دا مخکی صورت په اخره کې د قران ذکر او هاذا بلاغ للناس دی صورت په ابتدا کې د قران ذکر دی تلک آیات الکتاب و قران مبین دعوت صورت التخویف للمجرمین بعذاب السابقین مجرمان ویرول دي د پخوانو خلقو په عذابونو سره مضمون د صورت بیان د توحید او د رسالت عذاب د منکرینو او ثواب د مقررینو او بیان د معاد او تسلی نبی علیہ السلام ته خلاصه د سورۃ الحجر کې بزجر او تخویفی نه منونکو د قران او رسالت ته بیا 14 نه ترویج پورې کې دلایل نقلیه په توحید د 30 نه تر اخره پورې کې شپږ نمونې د معذبینو ذکر کړي اول ابلیس دیم قوم لوط دریم قوم شعیب سرورم اصحاب الحجر پنځم المختصمین شپږم المستهزئین د دې نمونې ذکر کړي د معذبینو بسم الله الرحمن الرحیم خاص په مدد د نوم د الله رحمان رحیم ز شروع کوم بسم الله الملك الواحد القهار الرحمن الذي اسبغ نعمه على سائر بريته فعجزت عن وصفه الافكار الرحيم الذي خص اهل ولایته بنجاتهم من النار پر دوستانو ته نجات ورکړی د اور نه الف لام را الله خپويږي په معنا ده دې تلک دا سورۃ آیات الکتاب آیاتونه د کتاب دی وقرآن مبین او د قرآن ښکارا ربما یود الذین کفروا ډیر کرتا دوست بغنیا کسان چې کفر کړي لو کانوا مسلمین چې کاش کې دوی مسلمانان وې ربما د تکثیر د پارا راځي تقلیل د پارا هم راځي د تکثیر د پارا دا اعتراض بوارث ربما هو ماضی داخلي کې دلته به مضارع داخله سي جواب دار چې دا افسوس به قیامت پر ورځ کوي او اخبار د الله په تحقق کې د ماضی په شان دی یو دواګر چې لفظا مضارع د خو په حکم د ماضی کې د ځکه په ربما داخل سره زرهم پرېګ د دویا کلو چې خوراکونه کوي او تمتعو مزي اخلي بدنیاهم ويلههم العمل ويشغلهم الامر مشغول کړي دی امیدونو فسوف يعلمون سوء سنيهم زردا چې پوي بشي دوی په بد عمل د دوی وما هلكنا من ندي هلاك کړي من قريه اس کلوالا الا ولها مگر دې لپاره با کتاب معلوم مکتوب لیکل شوی معلوم مقرر نیټه یو ورته معلومه کنار کله چې علاقه چې علاقه خوده معلومه نیټه یې کړ بغیر د نیټې نه خو نه ما تسبق من امه اجلها نمخ کیږي د هیڅ یو امت نه نیټه ده دی او ما استاخرون او نرست کیږي
نه وړاندې کېږي هېڅ یو امت د نیټې نه خپلې نیټې نه مخکې ځان ختم کړي او نه وروسته کېږي بلکې په خپله نیټه به مړه کېږي من امتین فاعل د تسبقو دی په محل د رفع کې اجلهای مفعول دی وقالو دوی وایي دا کافران یا ایها الذي نزل علیه ذکر هغه سړیه چې په هغه قرآن نازل شوی انک لمجنون یقینا ته لیونی لو ما تاتینا بالملائکه هل لا تاتینا بالملائکه ولې ته نه راوړې موږ ته ملایکې ان كنت من الصادقین که چریې ته د رښتیا ویونکو نه ما ننزل الملائکه موږ نه نازلو ملایکې الا بالحق الا تنزیلا متلبسا بالحق مگر داسې نازلول چې د حق سره راشي چې عذاب دی وما کانو نه به دوی اذن په دې وخت کې منذرین مهلت ورکړل شوي ملایکې راولم نو عذاب به ورسره یا به دوی ته مهلت نه ورکول کېږي دوی ملایکې راته راول انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون یقینا مونږه نازل کړی دی قرآن او مونږه د قرآن لرا خامخا حفاظت کوونکي یو الله وایي حفاظت کو بادشاہ وایي د دې بارډر حفاظت په ماش تاسو د نورو غمو کوي دا ماته پرېږدئ څه معنا ده زه به پخپله ودرېږم که نه خصوصي ګارډ زما چې کوم دی حقه به ولاړي خصوصي زما خلک چې دي محافظین حقه به ورته ولاړي الله وی مونږ قرآن نازل کړی مونږ د قرآن حفاظت زه کوم مونږ یو حفاظت کوو یعنې په خصوصي خلکو یې کوم نو قرآن له چې کوم خلک منتخب شي دا د خدای خصوصي خلک قرآن حفاظت ته منتخب دا وعده د تیرو آسماني کتابونو سره نه وه ولقد ارسلنا من قبلک او په دقیق سره موږ لېږلي وو مخکې ستا نه فی شیع الاولین فی فروق الاولین په ډلو پخوانو کې وما یاتیم را بنغی دوی تا من رسول نس پیغمبر اللہ کانو مگر دوی بہو بھی داغی پوری استازیون چه استعذاب کولا کذالکم دقشان نسلکہو منگن نباسو دا کفر فی قلوب المجرمین پزلونو دا گناہگارو کے لا یومنون بی ایمان لری پا اللہ وقد خلط سنت الاولین پا تقیس را تیر شوی دی طریقی دا پخوانو خلقو فی احلاکہم ولو فتحنا علیہم کچر منگا کلاو کو بدوی بانے بابم دروازہ من السماء دا اسماننا فظلو پس دوی بوگرزی پی پدے کے یا رجون یا سعدون خیجی با کچر تا منگا دا اسماننا دروازہ کلاو کو دوی اوگرزی پدے کے او خیجی او خی اوگوری چی دا معجزہ دا بیا بسوئی خوی بد و بحانہ بسیار خوی چی دا چا بدی نو بیا بانی دیری کا بیا باوئی لقالوا خامخا بوئی انما سکرت ابصارنا یقینا نظر بندی شوی دا پسترگو زمونگا بل نحن قوم مسورون بلکہ مونگا دا سی قوم یو چی جادو را باندے شوی ولقد جعلنا پی السماء بروجا پا دقیق سرا مونگ پیدا کری دی پاسمانونو کی ستوری بروج غٹو ستورو توئی وزیناها من خیست کری دی دا للناظرین کتن کو لرا پا شمس و قمر سرا وحفظناها دا منگا بچ ساتری دی من کل شیطان رجیم دار شیطان رٹل شوینا شیطان ورده سنشی ویلی بل جا کہ اللہ سورہ صافات کے وئی انا زینا السماء دنیا بزینت الکواکب وحفظا من کل شیطان مارد الا من استرق السماء مگا چرا وقت تختی او مسمو سمنا مراد مسمو دے مگر ہوا سوک چرا وقت تختی او خبرا پاد باور پسیشی شہابن ستور مبین کارا برا خبر شیطان وخی جیبوز برا خبر د ملائکو ووري چرا یورا و تخته یو رښتیا یو شل ور سره درو ستوره ور پسې را خوشی شي په دې ستړي وي ختم ستوري ور پسې را خوشی و یقذفون من کل جانب ظهورا ولهم واسع الا من خطف الخطفه فاتبعه شهابا ثاقب والارض مددنا ازمک منګه خور کړی دا والقینا فیها رواسیا او منگا چولی دی پدی کی غرونا
وانبتنا فيها موږ راشنه کړي دي په دې کې من کل شی د هر څیز نه موزون معلوم نه چې تلل شوي دي په میزان د حکمت سره پوه شئ حکمت الهي سره وجعلنا لکم موږ ګرځولي تاسو ته په دې کې معاش اسباب د ګذران ومن دا چا لستم له برازقین چې نه تاسو هغې ته رزق ورکوونکي وإن من شيء إلا عندنا خزائنه هیڅ شی نشته مګر موږ سره خزانې د هغې دي وما ننزله موږ نه نازلوو دا الا بقدر معلوم مګر په اندازې مقررې سره وارسلنا الریاح موږ لیږلي دي بادونه لواقعه بلار بوونکي وریځو لره وانزلنا من السماء ماء موږ نازل کړي دي د اسمان نه اوبه فاسقیناکمو موږ تاسو څخه اوبه په دې اوبو وما انتم نه تاسو له دې لره بخازنین خزانه کوونکي وإنا لنحن نحيي ونميت ويقينا موږ ژوندي کول کوو مړه کول کوو ونحن الوارثون ونحن الباقون ولقد علمنا المستاخرين په تحقیق سره موږ ته معلوم دي په تاسو کې رستنی خلق ولادتن ولقد علمنا المستاخرين په تحقیق سره موږ ته معلوم دي رستنی خلق په تاسو کې ولادتن څوک مخکې پیدا شوي او څوک وروسته یا مخکنی خلق په سپونو کې او رستنی خلق په سپونو د مانځه کې یا په سپونو د قتال کې یا موږ ته معلوم دی مخکنی خلق په ایمان کې چې چا مخکې ایمان راوړی او رستنی خلق چې چا رسته راوړی ټول پکې راځي وإن ربک یقینا رب ستا ویحشرهم دی به راجمع کړي دوی انه حکیم یقینا د الله د حکمتونو والا دی علیم پویا ولقد خلقنا الانسان په تحقیق سره موږ انسان پیدا کړی من صلصال د وچې خټې نه من حمین د تورې خټې نه مسنون د بدبویه خټې نه والجان خلقناه پیریان موږ پیدا کړي من قبلو مخکې من نار السموم د اور ګرم نه وإذ قال ربک آیات کا وخت چې ویل رب ستا ملایکو ته زه پیدا کوونکی د بشر یم د وچې خټې نه من حمین د تورې خټې نه مسنون بدبویه خټې نه وإذا سویتو چې کله زه دی برابر کم ونفخت زه پوکوم په دې کې من روحي زما د روح نه نسبت الله ته تشریفاً دی فقعوا تاسو به پرېوځئ له د لره ساجدین سجده کوونکي فسجد الملائکتو په سجده وکړه ملایکو کلهم ټولو اجمعون ټولو اجمعون یې ځکه ویل چې شاید چې اکثر لره حکم د کلي نو ځکه یې ورته کلي اجمعون وایي نه ټولو رښتیا و ټولو کړي الا ابلیس مگر ابلیس ونه کړه ابا د انکار وکړه یکونه چې شي ما ساجدین د سجده کوونکو نه قال الله ورته یا ابلیس ابلیس مالک سب بلا لګېدلې پتا الله تکونه چې تنشوي ما ساجدین د سجده کوونکو نه ولې د سجده ونه کړه قال د ورته ویل لم کن زنیم لیسجد چې سجده وکړم د بشر انسان ته خلقته چې تا پیدا کړی من صلصال د وچې خټې نه من حمین د تورې خټې نه مسنون بدبویه خټې نه قال الله ورته ویل فاخرجوا ذا من عدد جنت نا فإنك رجيم یقینا ته رټل شوی وإن عليك اللعنة یقینا پتا د لعنت الى یوم الدین تر ورځې د جزا پورې قال دی ویل ربي زما رب فانذرني ما ته مهلت راکې الى یوم یبعثون تر هغې ورځې پورې چې دوی دوباره را پاسول کېږي قال الله ورته ویل فإنك من المنذرین یقینا ته د مهلت درکړل شوی بس مهلت مې درک الى یوم الوقت المعلوم تر ورځې د وخت مقرر پورې قال دی ویل ربي زما رب بما غویتنی په سبب د دې چې زه تا ګمراه کړم لو زینن لهم فی الارض زبا خاسته کوم دی ته په ځمکه کې کم ځای قال دی ویلی ربی زما ربا بما غویتنی په سبب د گمراه کولو ستا مال را اقسمو بما غویتنی اقسمو بی اغوائک ایایا
لو زینن لهم زب خیستکم دوی د پارا پیلار دی پزمکه کې بد اعمال ولو غوینهم بیلار بکم دوی اجمعین ټول الا عبادک مگر بندگان ستا منهم د دین المخلصین خالص کړی شوی. قال الله تعالی هذا صراط علی دا لار د پما مستقیم نیغا ان عبادی یقینا زما بندگان لیس لک علیهم نستطاع تپدی باندې سلطان دلیل زور الا من اتبعک مگر کسان چستا تابیداری کړی دا من الغاوین د سرکشانونا و ان جهنم یقینا جهنم لموعدهم زید وادی د دوی د اجمعین د ټولو لا د جهنم د پارا سبت ابواب و باب او دروازې دي لكل باب منهم داریو دروازې تبا منهم د دې جهنميانو نا جزء حصي مقسوم تقسیم شوی ای دروازې خلق معلوم دي. هر کله چې مخکې تخویب ذکر شو قرآن قانون مطابق بشارت ذکر کوي ایمان بین الخفا خوف و رجا. ان المتقین یقینا پرهیزګاران با پی جناتن با جنتونو کې و یونچینو کې او یقال لهم دوی ته ویل شي ادخلوها داخل شي په دې جنت کې بسلامن بچ امنین پامن کې بسلام معنا سالمین من کل آفتن امنین پامن بایدار مصیبت نه ونزانا منگا بو باسو ماسا پی صدورم چی پسینو ددوی که دی من غلن کینه سینه که کم کینه یا بتیو باس خلو منزنو کی اخوانن رون بای علا سرورن پا تختونو بناستی متقابلین یو بلت مخامخ لا یمسهم پیها نصب نبرسیگی دیتا پا دی جنت کے ستڑیا وما هم نبی دوی من عددینا بمخرجین ویستل شوی دا بم نیو بم بس نبی عبادی خبر کا زما بندگان انی چی خینانزا ان الغفور الرحیم بخون کے مہربانیم والنا عذابی والعذاب العلیم او پدیم خبر کا چی زما عذاب آغا عذاب دردناک دے ونبیهم خبر کدویان دوی پی ابراہیم دا ملمنو دا ابراہیم علیہ السلام نا ابراہیم علیہ السلام دا ملمنو نے خبر دا دولس ملیکی وی یا لس وی یا دری وی یو پکی جبریل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نا پیجان تری ذکر پیغمبران تا علم غیب نہیں کر اس دخلو علی چکلا دا ملیکے داخل شی پا ابراہیم علیہ السلام فقالو علیہ السلام منگا سلام چو پتا سلام ابراہیم علیہ السلام ورطا حود کے 1309 پیتا کی سلامن او تا اسمیہ ذکر قال ابراہیم علیہ السلام ورطا انا منکم وجلون یقینا منگا تا سنا پوی رکیو ذکر تا زمون ڈوڑای نخرائی قالو دیورتا لا توجل مویرے گا انا نبشرک بغلام علیم منگا تا تزیر درکو پا علک پویا قال بشرتمونی تاسو ما تزیر را کوئی علا پدین مسن یل کی برو چی ما تا بودا توب رسیدلے فبمتو بشرون پس ما تزیر را کوئی قالو دیورتا بشرناک بالحق منگتا تزیر درکو پا یقین سرا بالیقین اللذی لا لبس فیہی حق یقین توی چی اتباس پکی نئی ولا تکن تمکے گا من القانتین لنو میدنا قال ابراہیم علیہ السلام فرمائل ومن یقنط من رحمت ربی ننو میدکی گی در رب در رحمتنا اللہ الدالون مگر بیلار خلق قال فما خطبکم ابراہیم علیہ السلام تیسر حال ستا سیو المرسلون اہلے گل شو قالو دیورتا انا ارسلنا منگ لگل شو یو قوم تا مجرمین چی جرم کون کی الا للوت مگر کور دلوت علیہ السلام انا لمنجوهم یقینا منگا نجات ورکو دوی تاجمعین طولو لرا الا امراتو مگر خزیتے نورکو قدرنا منگا اندازہ کردی دا انا چی دا بالا من الغافرین دا باقی پاتی شنو نیو دا من پا معذبین فلما جاء لوطا المرسلون کر چراغلا
کور د لوط علیہ السلام ته پیغمبران. قال لوط علیہ السلام ورته انکم قوم منکرون، تاسو خو خلک یې ناشنا. قالو دی ورته ویلي بل جئناک، بلکې موږ راغلي یو تا ته بما په څه کانو فی یمترون چې دوی پکې شک کوي چې عذاب دی. واتیناک، موږ راغلي تا ته بالحق په یقین سره د وإنا لصادقون، یقینا موږ رښتیا ویونکي یو. فاسر باهلک، روان کا بوزا کور ستکور والا ستا بچی دي بقطع من الليل، پس ایشی د شپې کې. واتبع ادبارهم، او تزه د هغوی د شا پسې، هغه خلک کور والا ځان نه مخکې کا. ولا یلتفت، نه دي ګوري منکم ستاسو نه احد هېڅوک شا طرف ته. وامضوا ځئ حیث تؤمرون، کوم ځای کې چې تاسو ته امر کړي. وقضینا الی ذلک الامر، او موږ وحی وکړه ده ته د دې خبرې ان دابر هؤلاء، چې یقینا بیخ د دې کسانو مقتون غوڅېږي و مصبحین په وخت د سبا کې. وجعلوا المدینة، راغله د ښار والا خلک یستبشرون، یو بل ته زیری ورکول چې ښایسته هلکان راغلي دي لوط علیه السلام. قال ان هؤلاء، دوی پی لوط علیه السلام ته دا زما مېلمانه دي. ولا تفزهون، ما مه شرموئ. واتقوا الله، د خدای نه ویرېږئ. ولا تخزوني، ما مه رسوا کوئ. قالو دی ورته ولم ننهک، ته موږ نه یې منع کړی عن العالمین، د مخلوقاتو نه. کوم ځای؟ قال د ورته ویلې هؤلاء، دا بناتي زما لوریانې دي. ان کنتم فاعلین، که چرې تاسو کوونکي شهوت پوره کوونکي، دا زما لوریانې دي. لوریان نه ذاتي لوریان نه وي مراد، ځکه هغه کافرانو لور خو کافر له ورکول نه دي پکار. دا هؤلاء بنات قومي، زما د قوم لوریان دي، کومې چې ستاسې په نکاح کې وي، هغې نه جایز جنسي تسکین هغې سره حاصلوئ. الله وایي قسم خوري په نبی علیہ السلام په ژوند باندې، لامرک، زما د ستا په ژوند قسمي، انهم یقینا دوی لپی سکرتهم په ډېر بیهوده توب کې، یامهون یتحیرون، حیران دي. بیهقي دلائل النبوت کې ابو نعیم او ابن مردویه د ابن عباس قول ذکر کړي. ما خلق الله وما زرع وما برا نفسا اکرم علیه من محمد صلی الله علیه وسلم. الله تا په دې مخلوقات کې هیڅ یو نفس داسې نشته چې محمد نه ډېر معززي. ولې؟ ځکه اقسم بحیاته، الله د نبی علیہ السلام په ژوند باندې قسم یاد کړی. لعمرک انهم فی سکرتهم یعمهون. فاخذتهم الصیحة، پس ونیول دوی چغې د جبریل علیہ السلام مشرقین، په داسې حال کې چې دوی داخل و په سبا کې. وجعلنا علیها سافلا، موږ وګرځوله بره حصه د دې ښکته. وامطرنا علیهم، موږ راوورول په دوی باندې حجارة کاڼي من سجیل، د قرت کاڼي. ان فی ذلک، یقینا په دې کار کې لآیات، د قدرت نښې دي، للمتوسمین، للمتفکرین، سوچ کوونکو لرا. وان دا کلی لبسبیل مقیم، خامخا په لاره واضح دی. ان فی ذلک لآیة، یقینا په دې کار کې نښه د قدرت د مؤمنانو ته. وان کان اصحاب الایکة، اگر که خاوندان د ځنګل لظالمین، خامخا ظلم کوونکي دي. قوم شعیب یادوي، ایکه ځنګل ته وایي، ګڼو ونو ته ایکه وایي. فانتقمنا منهم، موږ بدل واخیسته د دوی نه. وانهما، یقینا دا دواړه علاقې لبإمام مبین، خامخا په لاره ښکاره دي. امام نه مراد طریق، لاره. ولقد کذب اصحاب الحجر المرسلین، دا څلورمه قصه ده. په تقیسه دروغ نسبت کړی د حجر والا خلق والمرسلین پیغمبرانو ته. دا حجر د مدینه او د شام په منځ کې علاقه ده، سمودیان. واتیناهم آیاتنا، موږ ورکړي وو هغوی ته معجزې زمونږه، نښې د قدرت. پکانو دوی وانا د هغې نه موردین اعراض کوونکي. وکانو دوی وو ینحتون من الجبال، چې تراشل به په غرونو کې، بیوتن، کورونه، امینین، په امن کې. فاخذتهم الصیحة، ونیول دوی چغې د ملایکې مصبحین په وخت د سبا کې.
داخلین وقت الصبا فما اغنى عنهم دپنک د دوینا ما هغه څه کانو یکسبون چې دوی څه کسب کړي من الشرک والاعمال الخبیثه وما خلقنا السماوات من دی پیدا کړی اسماننا والارض ازمکا ما څه بینما چې دی په منځ کې دی الا بالحق مگر باقا وان الساعه لاتیه یقینا قیامت خامخارات لن کې ده فصفح الصفح الجمیل مخواړه وا د دوینا په مخواړه ولو خیسته او سره دا تسلی د نبی رسول دوی ته ډېر توجه مور ان ربک یقینا ربستا هو الخلاق پیدا کون کې ده خو عظیم پوهه ده ولقد دویمه تسلی ده ولقد اتیناک په تخیص را موږ درکړی تا سبن و آیاتنا من المسانی د مکررنا سورۃ فاتحه یاد ده والقران العظیم او قران لویم درکړی ده لا تمدن تماړوای نه کسترګستا الا ما غستا متا نبی چې موږ پیدا ورکړی د پای ازواجن سه حصو تا څه قسمونو تامنوم د دینا تورته توجه ډیر مور کوا سترګې مور اړه مالدار ولا تحزن علیهم نبی ته وای مغم جن کېګه په دوی لم یومنو کې ایمان نه وروړي وخت به جناح کا وغړوا وزر استال المؤمنین مؤمنان لرا وقلوا یا انی یقینا ز انا النذیر ويرون کمال مبین کارا کما انزلنا للمقتسمین مونږ بتا نازتا ته مونږ درکړې سبب من المسانی دا سه لکه څنګه چې مونږ نازل کړو ور المقتسمین په تقسیم کوونکو يهود او نصارا یادې مقتسمین ورته ټوټي ټوټي کوونکي الذين دا هغه بد نصیب خلق دي جعل القران عزین چې ګرځولې د قران هيسي باز ایمان لري او په باز وربک قسم دی پرستا لنسألن نو مخامخا به مونږ تپوس کو د دوی اجمعین د ټولونا اما په بار دغه څه کې کان عملون چې دوی سکړي فصدا بما تمر وارد عن المشرکین فصدا بما تمر وارد عن المشرکین کلک شا بما پاس تو مرچ تا ته دا غي امر کیږي یا خکار کا سچ تا ته امر کیږي دا غي یا مایل شاغ ستا چې د امر کیږي تا تا واردان المشرکین مخواړه د مشرکانو نا ان کفینا کالمستخزین یقینا من با کافی شتا تا د خند د ټوکی کون کو نه لرا من ان کفینا کالمستهزئین بک او بالقران الذين دا مستهزئین خلق دي یا جالونا چې ګرځي ما الله الا الله سرا الا خراب المعبود فسوف يعلمون نظر د چې دوی په پوښ عاقبت امرهم اخري انجام باندې یوم القیامه ولقد نعلم فتقی سره مون پویګو انک یضیق صدرک چې قینن تک لکیږي دي سینستا بما پاوس یقولون چې دوی وای استاجرت تنګیږي چې دوی سوي فسبح بحمد ربک تسبیح بیان کا پسنا درب ستا سرا وکن شا من الساجدین د سجده کوونکو نا تعلیم د محاسن الاخلاق وعبد ربک عبادت کوا د رب ستا آیات یکل یقین تر دې چې تا ته مرګ راشي یقین نه مراد مرګ تر مرګ پورې عبادت کا